پورې ډېر عوام تاسو به اورېدلي ویلې کېږي چې هغه د اوسه پورې ولې غایب دی، نو په کار چې د پښتون سره ولاړ وی. زمونږ وزیر اعلی چې کوم دی الامین ګنداپور دا خو رجسټر سړی دی. الامین ګنداپور نه مطمئن یې که نه؟ تر اوسه پورې هغه غایب دی؟ نه ډېر مطمئن یې ته ډېر. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یا زحمت ستار یم. راغلی یم د ملګرو خواته د بنو په حوالې سره د الامین ګنداپور نه ډېر سخت ګیله لري او وایي چې دا موږ په فارم 47 باندې نه دی سلیکټ کړی بلکې فارم 45 باندې د دې ملګري د خولې واورئ څه خیالات لرئ؟ زمونږ خو دا خیالات دي چې زمونږ وزیر اعلی چې کوم دی الامین ګنداپور دا خو رجسټر سړی دی، رجسټر دی پم 45 باندې راغلی دی. موږ له ووټ ورکړی دی، په ووټونو راغلی دی، داسې نه دی راغلی د مریم نواز په شان نه دی؟ مریم نواز او دغه په شان نه دی راغلی، بلاول په شان. نو له موږ ووټونه ورکړي، په خپل ووټونو پاس شوی، زموږ د مینې جذبې سره راغلی، داسې نه ده چې مریم نواز په شان راغلی. څه ګیله لرې؟ ته څه وایې چې د بنو د عوام سره نه دی ولاړ؟ ولې هغه له دې وخت کې څه کول پکار دي؟ هغه له دې وخت کې دا کول پکار دي چې هغه په دې ایکشن والي لاړ شي، حالات معلوم کړي، د عوامو سره ودرېږي او څه مسله ده په دې کې د امن جرګه وشي یا وغیره داسې نور هغې کې ګوتې ووالی شي چې دا مسله څه ده، دا مسله دې حل کړی شي. نو ګیله ترې لرې که نه تر اوسه پورې؟ ګیلې خو دې زموږ نشته ځکه چې مونږ خو لوټ ورکړی د عمران خان په سر. نه نو اوسه پورې ډېر عوام تاسو به اورېدلي ویلې کېږي چې هغه د اوسه پورې ولې غایب دی، نو په کار چې د پښتون سره ولاړ وی که نه؟ د پښتون څخه هغه ولاړ دی، هر ځای کې ولاړ دی، موږ نه دی لیدلی کوم ځای کې چې ظلم شوی هغه ولاړ دی، اواز یې پورته کړی. الامین ګنداپور نه مطمئن یې که نه؟ تر اوسه پورې هغه غایب دی؟ نه ډېر مطمئن یې ته ډېر. چې مطمئن دی نو لاس شوت کې او مونږ خو ته مطمئن یو لکه ووټ مو ورکړی دی؟ زما سټیم دی والی دی. نو کارکردګي ټیک ده؟ کارکردګي په دې ټیک ته زړګیا چې زه یم په مردان کې او زما ووټ دی په باجوړ کې، نو دومره مینه او دومره جذبه چې زه دې ځای نه لاړم ووټ له باجوړ ته. باجوړ کې مې ووټ واچو او سوچه پی ټی آی ته مې واچو. باجوړ ته تللی مونږ پسې اپر دیر ته تللی ورکړی دی ولا. نو نور ته مینه او جذبه څه ته وي؟ او دا مینه او جذبه ده که نه؟ اپر دیر ته اخره کې څه پیغام ورکوي پښتنو له؟ دا پیغام ورکوو چې تاسو راوځئ د عمران خان باره کې، د عمران خان باره کې جلوس جلسې وباسئ، د عمران خان باره کې. د حکومت یو شمېر وخت وشو تقریبا کال پورې، د اوسه پورې د عمران خان دپاره هېڅ هم ونه کړل، صرف د ووټ د عمران خان په نوم واغستو، د هغه د رهایي خو څه چانسز نشته، بلا اختیار ورسره دی. ولې چانسز خو په دې نشته زړګیه چې هغوی په یو کیس ختموي، دوی په درې نور خېجولي چې هغوی په یو کیس ختموي، درې په دوی نور خېجولي. نو د دوی د طرف نه څه خاص پالیسي نشته؟ عدالت او عدلیه چې کومه ده هغه د هغوی په لاس کې ده. دوی سره بلا اختیار دی، اپوزیشن ورسره هم دی، د پښتونخوا حکومت هم ورسره دی. ولې د احتجاج یا بل څه پالیسي ولې نه رسي غټ قوتونه چې کوم دي د هغوی په لاس کې دي. مولانا فضل الرحمن سره دی ولی خو پوره مغناطیس دی، هېڅ لاس نه رسي د هغوی. او مولانا فضل الرحمن چې کوم دی وخت کې دی د اقتدار نه بهر دی، نو د هغه غریب هم څه وس نه رسي. نور خو هغه په مخه وایي چې زه ولاړ یم او د پی ټي آی سره ولاړ یم او کوم هم چې کېږي غلطه کېږي، نو هر سړی وایي چې دا غلطه کېږي. پر مولانا فضل الرحمن خو ملګري ورته یو مغناطیس وایي چې چا څه ودرېږي که نه او هغه سره ولاړ دی. نو فضل الرحمن دا وخت کې زموږ سره ولاړ دی او خکلک ولاړ دی، خنر ولاړ دی، اچکزی صاحب ولاړ دی، مولانا ولاړ دی. بل ورځ نیشنل پارټي هم بیان کړی چې لکه دا ووټونه کوم سیټونه چې ورکړه دوی چې لکه دا زبردست کار وشو، ښه کار وشو چې دوی له ورکړه. داسې نور هم د دنیا پارټیانې چې هغوی خپل دغه ورکړو که نه، اظهار یې وکړو چې لکه مطلب دا ښه وشو. او نور چې سم کېږي د پی ټي آی پارټۍ سره دا زیاتی کېږي، مکمل ظلم چالي دی په دې وخت کې. او جی ملګرو، خپل ورور یا زحمت سټار له اجازت ورکړئ چېرته چې ښاد آباد